یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. رسول الله مبارک فرمائی، دا حدیث په ابو داود کې دی او د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک کو فرمائے من لزم الاستغفار کہ ہمیشہ استغفار ہوئی، مستقل استغفار ہوئی، مستقل نجعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، دا ہر تکلیف نہ بے خدے وسائل، تنگش با والا خدے ختم کی، دا ہر تکلیف نہ بے خدے وساتی. اور تنگش چی سمرا دے انسان بازی وقت تنگے، ملم تنگ دے، کور کے تنگے، بچو سر تنگے، خز سر تنگے، ما مورو پلار سر تنگے، مور پلاری بچو سر تکلیف دے تنگے، دینا بے خدے وساتی. یجعل له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہر غم نہ بے خدے وباسی، غم با وتا خدای لری کی فراخی با اللہ راولی، کشادگی با رب العالمین راولی، ویرزقه من حیث لا یحتسب، او ددا سے زین با خدای روزی ورکی جرد پا ذہن او پا خیال کے بم نرازی. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ مبارک نے نقل کیا، ابو داود کی حدیث ہے. نو جسوک ہمیشہ استغفار ہوئی سونا پیدے شوے، تکلیف، تنگش، سختی نا بلری شی، او چې څومره غمونه دي، ټینشنونه، پریشانۍ دي، دا به ختم شي. او یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې د په وهم و خیال کې به نه تېري. حسن بصري رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی. یو سړی والا راغی، وی صاحب بچی مې نشته، وی استغفار وایه. پر دې حدیث نه معلوموي، او آیت نه معلوموي، استغفار وایه. استغفر الله الذي لا اله الا هو. ځکه دا یو ټینشن پریشانی ده او رسول الله مبارک فرمایي چې استغفار به پریشانی ختمېږي. بل سړی راغی وی غریب یم، قرضدار یم، استغفار وایه. بل سړی راغی وی صاحب زمونږ علاقه کې باران بند، باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، هر سړی راپسې خبرې کوي، بې عزتي مې کوي، وی استغفار وایه. خو چې یو څوک راتلل استغفار، نو یو شاګرد ورته وی صاحب بل دم درځي او که دا یو دې زده کړی، بل دم دې زده دی که دا یو دې زده دی، بس خو چې څوک راځي استغفار وایا. او د څه وایي قرآن شریف کې الله اوه وعدو ته اشاره کړې، اوه خبرې الله وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه استغفار وایا، معافي غواړه، بخنه غواړه، الله وایي زه غفار بخون کې ګناه درته معاف کوم. نو یوه شوه فقلت استغفروا ربکم. الله دا یو پیغمبر حکایت کوي، هغه ته وایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. په شیبو شیبو باران بدر باندې الله ووري، باران نه کیږي وایه په شیبو شیبو باران. و یمددکم باموال، فقیر مال به خدای زیات کی، و بنین زامن زوینه زامن به خدای در کی، و یجعل لکم جنات باغونه به خدای در کی، باغم نه، و یجعل لکم انهارا دومره زمکه در کی چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی دا خدای نه عزت ولې نه غواړئ. څه مطلب چې د استغفار وایا عزت به هم دله درکمه، بې عزت یې ورځې نه به دې مو ساتم. نو چې اوه وعدې الله کړي دي، نو زه ولې خلکو ته دا دم ونه ښیم؟ استغفار به وایو ښه ټول ملګري نن نه پس دا به وظیفه کې انشاءالله العزیز. کرکوټ مختصر وایه و استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله ربی، اے زما ربا زه بخنه غواړم د الله نه چې زما رب دی د هرې ګناه نه، و اتوب الیه زه ورته راجع توبه مباسم. او که غټ استغفار وی نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. دا وایه استغفر الله، دا الله نه بخنه غواړم، الذي الله لا اله الا هو چې شریک نه لري، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په خاصو کارونو کې نه لري. الحي جمع دی، زه به مړه شم الله مرګ نه راځي. القیوم ټول نظام یې لاس کې اخیستی دی، د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې منځ کې دا ټول یې په دې لاس کې الله قایم کړی دی. دا الله پاک د خپل قبضه قدرت کې دی. و اتوب الیه، الله ته توبه مباسم. د دې نه یو بل سید الاستغفار بل هم شته، خو هغه لږ اوږد دی، او کوی چې دا خو زما بیا یاد نشو نو ما تېره جمعه درته ویلي یادېږي ښه، خو که تا لږه خواري وکړه. د جومات امام صاحب ته ووایه، ما ته یو ټکي ووایه، نن به راته وایي استغفر الله استغفر الله، په تسبو یو سل که راته ووایه، بیا به راته دویم ټکي وایي، درېیم به راته وایي، یو هفته کې 15 ورځې کې به راته مکمل یاد شي.
که بیا وی چې ما ته نه یادېږي صرف استغفر الله وایه استغفر الله دا خو ټولو ته به یادېږي که نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایه خو بهر کې زمارونو یادېږي یادې کې نو استغفار وایه زمونږ د قادري مبارکې طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وایه 314 کرتا او 313 ولې یادې هغه وی د عادت لږ مبارک دی ولې په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریا پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره دا عدد لږ مزیدار دی مبارک دی نو 313 وایه نو بهتره خدا ده چې دا 314 وي او کدا سینی نو رسول الله مبارک وی سل کرته وي سل وایه دا یو نه زیات وې ما نو دا یو نه زیات وایه نو ان شاء الله نن نفس بک خیر مونږ ټول استغفار بوایو ها استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بس دا بخامخا دا چې څومره ستاسو نظرونه کیږي نو دا بوایه په دې الله خوشاليږي دویمه یو خبره درته وکم مونږ وایو د مونږ یو خبره عام مسلمانان په خله کې دا چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کیږي بس ګناه وکړه په توبه معاف کیږي دا ټیک ده خبره خو یو سیز دی چې هغه په توبه نه معاف کیږي دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کیږي هغه دوه کم دي یو د الله حق لکه یو سړی مونږ نه دی کړی د مونږونه نه دی کړی دا په توبه نه معاف کیږي دې بر دې قضا کوي روجي نه دی نیولې د رمضان فرض دې بر دې قضا کوي په دې په توبه نه خلاصيږي حج په فرض دی او حج نه دی کړی دې په زرو توبه نه خلاصيږي دې په خپل حج دي او په خپل نشي تیزان په دې بل سړی دی ولې قضاء الفوائد دین نه خلاصيږي دا خو ډېر اسانه شوه یو سړي به ټول عمر نماز کړی دی نه روزه نیولې ده نه حج کړی دی ښه مالدار دی او اخر کوي الله زما توبه بس دا توتی شو جنت ته لاړ نه 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 دې ته د خدای قرض وي دا به ورکوي دا به لازما ورکوي نو د منځونو متعلق د مارونو دا چل کوي چې تاسو انسان دې که تا نه څه منځونه قضایي او تلي ده نه نو هر منځ سره یو یو راګرځوي نو چې کال تیر شي نو دا کال منځونه به دې راګرځولي یا دوه راګرځوي او قضا مونږ صرف 2-3 وختونو کې نه کېږي بار غیر وخت کې کېږي یو د انور خطو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر راخېږي یو د انور پریوتو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر پریوزي یو زوال چې د انور په سر ودرېږي دی وخت کې نه کېږي باقي هر ټیم قضا مونږ کولی شي نو هر مونږ سره یو ته مخکې کوه یو ته وروستو کوه 4 رکعات مازدیګر کې نو مخکې 4 رکعات یا 8 رکعات مخکې وکړې را بهتره ده 4 او چې راګرځې تا نه خو ير دي چې دا کم مازدیګر په الله لومبه مازدیګر قضا کو نو چې کم دی او بل ور پسې لومبه شو کنه لکه پلین کې خلک ولاړ دي هغه لومبه دي هغه د ته خوا کا بل لومبه شو ا دې ته خوا کا بل لومبه شو ا دې ته خوا کا بل لومبه شو نو چې یو کې بل ور پسې لومبه کېږي لومبه مازدیګر لومبه ماسپخین قضا کو نو یو دا کوي حج در باندې فرض دی نو بخبل لاړ شه نه بل څوک ځان په دی ولېګا حج بدل کنه شي کولې ګوره قادر نه او که یو سړی قادر دی بل نه کېږي او روزه ده نو خیر دی پوجي وړي کې نشي کولې جمع کې قضا وکا څه خبره نشته او یو پردی حق دام په توبه نه معاف کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی وی دا الله رسوله کله د خدای په لار کې jihad وکم مخ په مخ او زه شهید شم ما با خدای جنت ته وودي ویاو دا سړی لاړو وی دا سړی واپس کې ویلا واپس کې ورتا وی تاسو وی ما وی کده د خدای په لار کې jihad وکم او مخ په مخ جنگيږم او زمړ شم نو ما به خدای وبخي وی چې ته د خدای په لار کې jihad وکې کنه او مخ په مخ جنگيږي تخت نه تختیدل ګناه ده او شهید شي الله به جنت درکې اور یا نه یومن شهید شي بالفرض بیا د خدای جب دی بالفرض او بیا د خدای لار کې jihad شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنگيږي او بیا شهید شي د ظالم کافر د لاسه مخ په مخ او بیا د خدای بالفرض جم دی کې او بیا جنگيږي مخ په مخ او بیا شهید شي سوزل شو
درې کرته نو وی الا بجنت تزه چې کده دې ګوته د بند عمر پر دې حق در باندې نشیت دې تر سو دې غدنی او الان قال جیب اوس وی جبريل لاغه ما دا خبره نو پر دې مال دا نه معاف کیږي پته دا وړه آسان خبره ده پر دې جیب وا مالوا لړشه حج لا او توتی برازه ګناه به معاف کیږي لکه مون دې قضا ک توبه واسه خیر دې خدای بل ګناه دلا قضا کول الله به معاف کی چاته په بد نظر کتلې دي توبه واسه خدای به معاف کی چاته په بد نظر لاس ور وچولې دي یره توبه واسه رب العالمین به معاف کی چا سره دې بغض کړې دي توبه واسه حسد دې کړې دي توبه واسه رب العالمین به معاف کی لیکن کدا پر دې حق در باندې پغاړي دا غي دو صورت دی یو دا چې ورشه معافي ته وغواړي ما معاف کړه یو صورت دیم صورت یې سره ورکا والا او کدا دواړه دی نکل بیا بس کېږي بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وی ورکا الله ما سره سدي په ټیک شو مونږ چل راځي نو الله با تا نه نیکه اخلي دا غي حق په برابر والی پاغه الله پوږي څومره نیکه کېږي او هغه لور کوي او که چرته ستانه کې اخلاص شوي یا در سره نه وي نو بیا به داغه نه ګناه علی پتا برابر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی مفلس پیجنه غریب فقیر وی تاسو کو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره ني وی دا لري مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېر زیات نه کوي منذنا صدقه روجي ذکرنا بلا شی خو پردي حقونه دي نو سنه کېته یو حق کې لاړ کې سبل کې تشتو قپا دي جو دوزخ ته روان شي دا به ګور ډېر خیال ساته پردي حقوق مون خلک بنن ورګړ بس خو چې او یې د ضرورتو د پاره ګناه د خواهشاتو د پاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دله بدل پردي ډاکاوا موجه موټر پیدا زما غمرګره خواهشاتو کې لګیا دي اخی قیمتي جامع عمر او ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کوله د ډاکاو کم سړی به مړ کم پیسې به دیواله ډاکا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دي دا غوري په توبو نه معاف کیږي ها د خدای رحم جدا دی د خدای رحم کوي بیا هغه کې خساړو شته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسی شي سیشن پانسی کې دی اپیلو کې هائی کورټ اپیل خارج کی پانسی شو دی لار سپریم کورټ ته اپیلو کو هغه اپیل خارج کو پانسی شو دا غي د قانون خدا لري چې د پانسی کېږي خدا غي د پاسه یو بل شی مشته چې هغه ته رحم درخواست وای صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکي چې معاف کا بادشاہ خو هغه کې معاف کوي اسه به سم بخلیش نو یو خدای رحم اخو جدا مسله ده که خدای رحم کوي خو جدا مسله ده خدا قانون ز خبره ده چا کومه د قانون کومه لکه یو سړیو یو کم سل کسانې وجلی چا وته دوی او توبه او باسم معافي هل من توبه زما توبه به قبول شي یره وی طلاق چا پلان کې ده کې مولوی صاحب دغه ته وای مونږ بس پويګو مولوی صاحب لاله دا د بنی اسرائیل وکس هغه ته وی نه یو کم سل می صاحب وجلی دي ما به خدای او بخي ما په می کې یو کم سل او لری کا خدای دې تباہ او برباد تا به څنګه او بخي یو کم سل دې بخلی دي وجلی دي او تا به خدای او بخي وی نه می بخي وینا به تر چته ګټه سي ورکه مولا صاحب زوی چې سل خو پوره شي کړه لاړ بیا ګرځي دا ما به خدای او بخي چاوته ویل ک پلانتی کې لګي مولوی صاحب دې ډېر خسرې دي اغله چې څوک ور دي وي توبه لوي کور دي اغله کې چې څوک ور دي توبه لوي کور دي د خدای بنده ورشه دغه مولا صاحب لورتله هغه سر خو چاړه تیر ور چاته وي دوزخ اغله لاړشه وی خاوي او روان شو چې روان شو اکلی ته مرګ پر راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته چې مرګ پر راغی او دو فرشتي رااله د ګناه فرشتي رااله سړی غسلې وجلی ظالم بچي لګ نه دي ثابت مونږه باسو د ګناه چې په د ګناګانو چې کومه د غضب فرشتي صوباتي الله دې مستعد خدای دې مستعد الته د رحم فرشتي رااله وسکوي مونږ دې صوباتو مونږ په باسو نه سلک سړی وجلی دي مونږ به ځکه صوباسو هغه وی نه توبې روان دي
توبه استر ان ندم توبه چړن استومانه جو توبه دا اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتوي صبر وکې د ازمکه کچ کې کدی ګناه والا ازمکه ته نږدې غضب والا رته صوبه او کدا توبه والا ازمکه ته کوم خاروان دي نږدې نو بیا رحم والا ته صوبه سه نو هغه دی ګناه ته نږدې رحم والا نه لرو نو الله سره چلو کو ور د خدای رحم تا د یوې ازمکه ته وی تبا عادل ریشه دی ګناه والا ته وی انه کو والا ته وی نږدې شه تقرا نږدې شه ورتا نو هغه وتره نږدې کړه د بلې تل وی دا کچیو کې چې کچیو کا توبه والا ازمکه ته یو لیش نږدې وخاطه وی دا ساده تاسو نو دا خدای رحم دی اوس دا قانون نه دی ګوره په دوکا نشو دا څه شی دی دا خدای رحم دی رحم کو چې بادشاہ رحم درخواست قبول کی چې بعد معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړي ناغله اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي ناغله چل ورزي الله کولی شي خدا ما چې کوم خبره ده ته پیدا کوم خبره دي دا د قانون سره تعلق لري نو دا قانون او قاعده دا چې پر دې حق پاک توبه نه بخل کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما د توبه به معاف شي او پر دې حقونه به ورکه به په دې ته نه خلاصيږي او یا به د زړه د اخلاص نه معافي غواړي چې هغه دې معاف کړي زمارونو خدای پاک دې موږ لا توبه توفیق راکړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یو خبره مې یې رشوا زموږ دې کلی دا نیا نرونه مال راځي یوم سوال جواب راولېګ بلم راولېګ او ساته دوی چې ما ته راغون شي ویره مونږه دا ګیره کې دا بل شان ګیره نن سبا خلک پرې دي سو ته وي دا سب مړ نخري شروع کړی فرنچ وته وي که څه شی دی دا فرنچ ګیره د فرعون واګوري دا هغه زمانه نه دا فرانسیسیان اوس هغه سپری دي فرعون ما ولید د فرعون مخکنه دلته په ځنه باندې داسې وګدا غونډه وا او دلته کې څه ټک نو دا فرنچ ګيري دي سو یعنی زه حیران پدې ما دا کشر کول ته بچی مې دي کشران مې دي دماغ په خبرو مخه پکېږي دا چې کوم څومره کشران کول دي خشتاله کان دي دیندار یې بچیان یې نو زما خبرو منه د پیغمبر سنتو پر ټوکې مکه مهرباني وکې مکه پتلون پورې ټوکې وکې ټای پورې ټوکې وکې انګريزو وختو پورې خنداګانې وکې خو خدای خاطر وکې د پیغمبر سنتو پورې ټوکې مکه نخري پیغمبر پورې روبم نسی سبا کوي بیا قبر کې بس سنگ تپوس کیږي تا نه قیامت پر ورځ مخ سنگ لګي خدای خاطر وکې بچو د پیغمبر په سنتو پورې نخري مت کوي ګوري الله ډیر خپکیږي په پیغمبر دنیا کې مهلت درکې داسې بدی راوړي چې په چل به نه پوي نو زما دا خبر اوري خپکیږي دی نه د ګنن سبا خو چې موږ داسې خبرو کو چې هغه د چا بس باندې سما پټ را نشي بیا کنزل کوي په مليانو بس په چا چې پټ را نشي بیا کنزل کوي نو موږ خدا خیر خبره چاته کوماله پکې زما خو د نه توپ دکان نشته زه خو تاسو د پاره وایم زموږ خو تاسو سره خلاص شو زه خو پکې د سیاست خبرم تاسو ته دی وخت نه کوم چې هغه دادی خو د خدای درزا خبره درته کوم نو مهرباني وکړئ دغه ګیره دا مکه وي یا خپل مدیدار سوچ خشته خپل ګیره پرې ده باغ انسان خخکاری نو ته لبل نخري په داسې شکل کې چا ځان لدل ته پټه جوړ کړي چا دا بل شاندان له پټه جوړ کړي مړ شیطان در پورې خلق خاندای د سګي په دې خنخکاری یو زنانه او تم چې د خدای خاطر کې غټ ټکونه پریخي نن سبا د جنکو غټ ټکونه پریخي دي دا خو د بيزوګانو شکل نه جوړ کړي د سګوي تاسو ځان بيزوګانې جوړ کړي دي او دا زما جنکه خوين نوري مرګري داس پریدو پنګر پر مرګرو دي تندر رو غردوا د بيبي عائشه نقشه ځان کې جوړ کړ د بيبي فاطمه نقشه جوړ کړ مرګ جن لري د خدای نیک بخت لاندې په پکې وبنور دي انوار او 10 کیږي او نه برید مهرباني نو جنکو نن سبا وګدګ د نوکان پرېخي او د خسړو پشان وخت سټایل جوړ کړي او لکانو د خزو پشان تا ولې داسې خلک کوي په دې رسول الله مرک لعنت ویلې په لکانو په جنکو نو چې پیغمبر در باندې لعنت وي د خدای نیک بخت خاطر روز به کم نه ومونه نو مهرباني وکړه اول خدا سے مکه نو بیا د نایان دوسترونه چې دي هغه وي مونږه فیصله کړی د کس حکومت کاغذ د قسم مسله حکومت کاغذ دی وی حکومت پکې کاغذ راځي چې دا تاسو بدان اخرو ولاګری نه جوړوي نه مونږ نه جوړو وی چې نه جوړو لکان مو سره جګړه کوي او بولیانو پسې کانزلم کوي نو د مولا غریب پکې څه دي مولا خو شریعت یو خاص نه ته نه دا کار مکو خو د شریعت خبره وکي نو دا مهرباني وکړه چې دا جګړه مکوي
او نیانو سره اوس هغه مجبور دی یا د دین نه مجبور دی یا د قانون نه مجبور دی یا د پیغمبر د سنتو نه مجبور دی او د نیک کار کوي نو ته ولې ورسره جګړه کوي نو دا زما اواز خو الحمدلله دنیا کې اورېدل کېږي دا خو دې وخت کې چې څنګه چالو دی اوس دا به دې وخت په بار ملکونو کې عربو کې ډېر خلک ناست دي هغې ما اوري او بار ملکونو کې نو زما ټول رونه یې زما په دې خبرو به نه خفه کېږي زه د شریعت او د اصلاح خبرې تاسو ته کوم نو دغه قصې مه کوئ دغه نمونه ویښته داسې مه کوئ